بسم الله الرحمن الرحیم. مولانا منظور نعمانی رحمت الله تعالی علیه د اسلام یو عظیم مبلغ پاتې شوی. هغه د مسنون دعاګانو حواله سره فرمایي چې مسنون دعاګانې دا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د معجزونو یو معجزه ده. په دې کې داسې الفاظ نبی علیہ الصلوۃ والسلام استعمال کړي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام منتهستی استعمالول شي او هغه الفاظ استعمال شوي چې په خپل ذات کې ډیر وسیع مفهوم چې کوم دی دا لري. او بیا هغه فرمایي چې کله داسې دې ته لاړ شم چې هلته مطلب دا دی پړه لیکه کافران خلکي غیر مسلم وي او د هغې مخکې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعارف کوم نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د یو دعا تذکره خامخا کوم د هغې ترجمه او تشریح او وضاحت د هغې مخکې خامخا کوم. او فرمای زما قریب 100% تجربه ده چې کله زه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو مسنون دعا ذکر کوم د هغې تشریح او توضیح کوم نو هغه د یو معتدل مزاج د یو سلیم الفطرت غیر مسلم دپاره د هدایت ذریعه الله عز وجل ګرځي. نو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خولې مبارکې نه په کومه موقع باندې کوم الفاظ وتي دي هغه الفاظ استعمالولو سره د الله عز وجل رحمت چې کوم دی دا په جوش کې راځي. د الله د رحمت سمندر چې کوم دی هغه موجزن کېږي او دغه دعا کوونکی انسان چې کوم دی نه صرف الله عز وجل دعا قبلی بلکې دغه انسان د الله عز وجل محبوب چې کوم دی دا هم ګرځي. دغه وجه دا چې د مسنون دعاګانو انتهایی اهتمام پکار دی. خو مسنون دعا دپاره کم کتاب چې کوم دی دا د ټولو نه بهترین دی چې انسان د هغې نه مسنون دعاګانې دا زده کړي. ډېر خلک په بازار کې په 100 روپۍ باندې داسې کتاب والي چې د هغې نه مصنف معلومه وي نه د هغې مواد چې کوم دی دا اتنټیک وي مستند نه وي. نو دې د وجې نه یو مستند کتاب چې کوم دی دا پکار دی او هغه کم یو دی. نو د دې دپاره د ټولو نه بهترین کتاب د شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثماني دامت برکاتهم کتاب دی پر نور دعای. په دې کې د هر مسنون عمل دعا چې کوم دی د هر عمل مسنون دعا هغه پکې هم شته دی او دغه رنګې د عام د اعمالو مسنون دعاګانو نه علاوه چې کوم دی نورې ډېرې زبردستې دعاګانې معصور او مسنون دعاګانې دا پکې موجودې دي. دا په پاکټ سایز کې میلاویږي. هر انسان له پکار دی چې دا کتاب واخلي دا په خپله باندې زده کړي د دې دعاګانې خپلو بچو خپل نارینه او زنانو ته او دغه مسنون دعاګانو اهتمام چې کوم دی کوي. انشاءالله دا په دنیا او آخرت دواړو کې د خیر او د عافیت ذریعه زموږ او ستاسو دپاره ګرځي.